من اصلح سريرته اصلح الله علانيته. چا چې خپل پټ حالات صالح کړل، الله رب العالمین به د ښکاره حالات ټول ټیک کړي، هغه صالح. یعنې دی خلک یې ویني نه، د الله د مخلوق نه پټ دی او دی په هغه حالت کې د الله نه یېره وکړي، د الله نه ویرېږي او خپل ځان صالح جوړ کړي، الله به د ده ښکاره صالح کړي. یعنې بیا به د خلکو په مخ کې هم دی صالح. یا دا دی چې چا خپل دننه سینه او زړه دا صالح جوړ کړل، الله به د ده ښکاره عملونه هغه صالح جوړ کړي. یو خبره ده، ځکه دننه د زړه کې تبدیلي د راوستلو ده. نن موږ ته د ټولو نه لویه مسله ده، لویه مسله ده چې موږ ښکاره بزرګان یو، ښکاره بزرګان یو. ځکه د ظاهر زیات خیال ساتو، سپینې جامې م واچومه او غاټې غاټې جامې م واچومه او غاټ فټکې هم ووامه او تسبیح م په لاس کې کمه او بډې م راوچتې کمه. دا ظاهري شکل دا زه دې انسانانو ته جوړ کم، نو دا زما عبادت دی. دا سوچ غلط دی، دا سوچ غلط دی. ستا دغه ظاهر به هلې خلکو باندې اثر کوي چې کله د دغه ظاهر سره ستا دا باطن هغې کې انقلابي، هغې کې تبدیلي، هغې کې بدلوني. ځکه دا موږ او تاسو اورو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په زړونو باندې دننه خواري وکړل، زړونه یې ورله بدل کړل. نو چې کله یې ورله زړونه بدل کړل، بیا که هر څومره سخت حکم به راته نو هغه به هغې ته تیار و، هغې منلو ته تیار و. څومره سخت حکم به د منع راته هغې ته به تیار و. زړونه یې بدل کړل نو هغوی شرابو پرېښودلو ته تیار شو، حالا کې د ټول عمر شراب یې څښلي و. او چې کله حکم راغی ختم یې، ځکه دننه زړه دا بدل شوی و. نن زما او ستا زړه نه دی بدل شوی، نو په دې زړه باندې ما ورته یو معمولي غونته نشم نشو پرېښودی. که د چا ویل چې نسوار پرېږده، اوی دا به اوس څنګه پرېږدم. یو مجلس کې یو سړي یو ته ویل مړه سړیه پرېږده ویلې دا نسوار ده، او هغه ورته خپلې قیسې م وکړې چې ما داسې پرېښود دا. نو هغه ورته څه وایي؟ هغه ورته وایي چې پلانیه که د دې په ځای دې راته دا ویلي وی چې هغه د پلانکي او د پلانکي مور پرېږده، د زامنو نامې ورته یادې، نو دغې خبرې ته تیار وم، خو دې ته نشم تیار. دا ته موږ واورېده اصل کې دا دی زړه نه دی بدل شوی. چې زړه نه دی بدل نو دلته سترګې هم نه دي بدلې، سترګې غلط لیدل کوي، غوږونه غلط اورېدل کوي، ژبه غلطې خبرې کوي، ځکه زړه کې بدلون نه دی راغلی. ستا دننه او هغه پټ څیز چې دی هغه بدل دی. څنګه چې کریم سلم د اخري زمانې په علاماتو کې دا ښودلي چې داسې خلک وی چې په ظاهر باندې تو ته وګوري، په ظاهر نو هغه به تا ته یو لوی بزرګ ښکاري، خو دننه زړه چې دی زړه به یې د شرمخان وي. قلوبهم قلوب الذئاب، زړونه به یې د شرمخانو زړونه وي. د شرمخ کار څه دی؟ د شرمخ کار دی خلک ماتول، زناور ماتول، خو ځان مړول. شرمخ سره دغه سوچ دی چې ځان موړ که، اگر چې هغه د دې بل په وینه باندې ولیني، د هغه وینه وڅکه او ځان پې موړ. نن موږ او تاسو نه هغه شرمخان جوړ شوي چې ځان مړو، د بل په وینه اسره نه کوو، د بل په سر اسره نه کوو، د بل په مال، د بل په عزت باندې اسره نه کوو، او ځان مړو. د ځان غم دی را سره، د بچو غم دی را سره. نبي کریم سلام کدا فرمایلی چې زړونه به د شرمخانو د زړونو په شان. د تابعینو دا خبره به لیکله چې چا دننه خپل سریر یعنې دننه پټ څیز بدل که، الله به د ده ښکاره څیزونه صالح کړي.